مخکې ما یو مسله وکړه ما هلکه د اجلاګان به نه ګرځي په تبلیغ کې نو په هغې کې یو غټه غوغا چې دی نو جوړه شوه د مولیانو او د عوامو محلې والو ټول هلکه ما دا شی ناروا دی مه یې کوئ مه یې کوئ مه یې کوئ د اجلاګان تبلیغونو له مه لیږئ مه یې لیږئ مه یې لیږئ الله هغې نه قلاره کړه چې هغه کار یې ورسره وکړو الله هغې نه به یې اوس پرېږدي چې هغه شی ورسره وکړو او ویډیوګانې راووتې نو اوس به دا د تبلیغ نه قلار شي یاره چې زما سره د تبلیغ مشران هم ډېر زیاتې کړی زه یم چې د دې نه پاسه سره نور هم زیاتې وکړي د دې نه پاسه سره نور هم زیاتې وکړي دا مولا چې تا ته په منبر مسله کوي نو دا به رسه حال نه حالي نه وي ګورئ هغه د نن نه 2-3 میاشتې مخکې ما مسله کړې وه او د هغې مسلې نتیجه نن راووته چې هغه اجرا هغه معامله سره وکړه چې په خپل په منبر ناست او جاړي یاره چې زما سره د تبلیغ مشران هم ډېر زیاتې وکړو زه وایم چې هغه زیاتې د سره وکړي چې هغه یې د سره په دې مخکې علاقه کې نه دی کړی په دې مخکې زمانه کې ستا سره خو سم زیاتې پکار دی ولې ګرځې په داسې حالات کې په تبلیغ کې موږ تا ته نه وایو چې ستا تبلیغ ناروا دی مګر د په جوماتونو کې په پوسټر کې به یې نوم ورکړی د پلانکي په پلانکي ځای کې بیان دی او غټ شیخ الحدیث بیان دی هغه له به څوک نه ځي لیکن اجرا له به روان وي دا ولې ټول خلک شهوتیان دي دا د قوم لوط اولاد دی په هلکانو پسې ګرځي په خپلو خپلو هلکانو پسې دا که قوم لوط والا به هم په خپلو هلکانو پسې ګرځېده او اوس هغوی چې دی نو په کندو کې او په شاړو کې به ګرځېده بېټکونو کې او دا اوس جومات ته پسې راځي بس دغه فرق دی پکې صرف زمونږ او د قوم لوط منځ کې دغه فرق دی چې هغوی په هلکانو پسې کندو کړمو ته تلو او زمونږ دا پسې اوس جوماتونو ته راځي زمونږ دا پسې څه کوي جماعتونو ته راځي هغه به ورته په منبر ناست بیان به کوي او دوی به ورته کته دا خندا او دا دغه جوړ کړی بغ بړنجوی به یې شروع کړی نه هغه چې مونږ ما هلکه مونږ یې ما یې کوه وبه شي د سره نو هغه چې کوله نو وشوه د سره هغه وي دا چا وي دا په خپله نو دا جاړې سله دا چا دا په خپله نو اوس سله بیا جاړې دا د ځان سره دې په خپله وکړو زه یم چې دې د پاسه سر نور وکړي چې بېخي قلار شي